د بلاول بټو زرداری چې کومه جلسه وه پرون په سوات کې نو هغه پلاپ شوه او که پل پاور وه. بل طرف د عمران خان ته دا هدایات جاری شو چې ته بهر ملک ته یعنی دوبۍ ته د خپل علاج دپاره لاړ شه. شهریار آفریدي کوم چې تاسو ته پته ده چې هغه په جیل کې دی هغه وایي چې ما صرف یو ټکی په جیل کې خفه کوي. هغه ټکی څه دی په دې ویډیو کې در سره مکمل اپډیټ شریک کوم. خو ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ او کمنټس کې موږ سره خپله رای لازمي شریک کړئ. پرون چې ملګرو په سوات کې کومه جلسه وشوه د بلاول بټو زرداری نو د عوامو رای ګورو څومره چې هم زما د سوات کتونکي دي نو هغوی را سره په کمنټس کې لږ شریک کړئ چې آیا تاسو به کومې پارټۍ له اوټ ورکوئ او د بلاول بټو زرداری چې کومه جلسه وه نو هغه پلاپ وه او که پل پاور وه. بل طرف د ملګرو تاسو کتلی شئ چې تاسو ته موږ مخکې ویډیو کې هم ویلي چې د پی ډي ایم کوم اتحاد دی نو هغه به اوس تاسو ته واضحه کیږي چې د دوی اتفاق تر کومې پورې و. هغه د پیپل پارټۍ کسان دي ټول دغه دعوه کوي چې را روان چې کوم حکومت دی نو هغه به زمونږ وي. د مولانا پل رحمان صاحب بیان دی سیټ کې تاسو ته ښکاري مولانا پل رحمان صاحب دا خبره کوي چې را روان کوم حکومت دی نو هغه به مونږ جوړو ځکه زمونږ چې کومه کارکردګي ده نو هغه ټولې دنیا ته واضحه ده. بل طرف د ملګرو مریم نواز څه وایي مریم نواز هم دغه دعوه کوي چې را روان کوم الیکشن دی او کوم حکومت ته 2/3 اکثریت سره به نون لیگ والا راځي. پیپل پارټۍ والا بلاول بټو زرداری صاحب څه وایي هغه هم دا خبره کوي چې د کراچۍ کوم الیکشن کوم د میر الیکشن او مونږ کومې طریقې سره وګټو نو هم په هغه طریقه به را روان چې کوم حکومت دی او را روان چې کوم الیکشن دی نو هغه به هم مونږ ګټو. درې واړه ملګرو د دعوې سره دا خبره کوي چې را روان کوم حکومت دی نو هغه به زمونږ وي. خو تاسو وایي ملګرو چې د دې درې واړو په دعوو کې د کم یو دعوه ټیک ده او هغه به را روان حکومت جوړوي. که وګورئ ملګرو نو اوس دوی هم دغه خبرې شروع کړئ. یو وایي چې زه به جوړوم حکومت بل وایي چې زه به الیکشن ګټم. دلته کې که وګورئ نو د دوی د پی ډي ایم والا اتفاق خو هغه بې اتفاقي واضحه مخې ته راتلل شروع شو. څنګه چې تاسو ته معلومات دي ملګرو چې بجټ ووتو د هغې بجټ حوالې سره پرون بلاول بټو زرداری صاحب د سوات چې کومه جلسه وه نو په هغې په تقریر کې یو خبره کړې ده. هغه دا خبره کوي چې کم په دې بجټ کې صحیح کارونه شوي دي نو هغه پیپل پارټۍ والا کړي دي او چې کم غلط کارونه شوي دي ملګرو نو هغه چا کړي دي هغه نون لیگ کړي دي او دغه فیصله د اسحاق ده. بل د سیلاب متاثرینو حوالې سره هم دغه خبره وکړه چې یاره کاغذونه زما مخې ته پراته وو په هغه کاغذونو کې ما وکتل چیرې د سیلاب متاثرینو دپاره به کې د سوات د سیلاب متاثرینو دپاره به کې 1 روپۍ نشته دی. خو بیا ما خپلو کسانو ته هغه کاغذونه ورکړه چې دا لاړ شئ وویسئ وزیر اعظم صاحب ته ووایه چې دا چې کوم تا بجټ ایستی دا موږ ته منظور نه دی. نو که دلته یو ساده غوندې خبره زه وکړم نو خفه کېږئ به نه چې بلاول بټو زرداری دا خبره کوي چې هغه کاغذونه ما کسانو له ورکړه ورته مې وویله چې شهباز شریف صاحب له دا ویسئ. نو تاسو خو اتحادیان یو بل سره شپه ورځ ناست یې نو پکار دی چې مخامخ دې ورته ویلی وی چې یاره د سوات د سیلاب متاثرینو کمې پیسې دي نو په بجټ کې ولې اخر نشته. بل طرف د ملګرو د سند چې کوم وزیر اعلی دی مراد علي شاه هغه هم پرون په پارلیمنټ کې څه ډېره غټه ګولاباري کړې ده او دا خبره کړې ده چې یاره د سند دپاره او د کراچۍ دپاره په بجټ کې هېڅ هم نشته دی. نو ملګرو که سند او چې کوم زمونږ کې پی کې ده ځکه چې د سوات حوالې سره خو بلاول بټو زرداری صاحب پرون دغه چې کوم د خبرو ګولاباري ده هغه وکړه نو چې د کې پی کې دپاره په بجټ کې څه نشته د سند دپاره نشته نو آیا دا بجټ چې کوم اوتی دی نو دا د چا دپاره اوتی دی او د دې چې کومې پیسې دي نو هغه آخر چا ته میلاو شوې. که دلته وګورئ د پی ډي ایم چې کوم سربراهان دي د هرې پارټۍ کوم مشر دی نو هغه په بل باندې تنقید کوي. نو آیا دغه چې کوم چل دی نو دا د عوامو ته دی د عوامو نه کوم ګوډاګي جوړ کړي دي لوبۍ را لوبۍ آیا دغه خبره ده که نه؟ تاسو خپل منځ کې په اتفاق یې چې کله یو بل سره مخامخ شئ خو چې کله عوامو ته مخامخ شئ نو بیا په یو بل باندې ډېر غټ تنقید کوئ. اوس راځو ملګرو د عمران خان صاحب طرف ته چې هغه له دغه مشوره ورکړی شوه چېرې ته دوبۍ ته علاج له لاړ شه ستا چې کومه د خپې سرجري ده نو ته نور مه ګرځه او په دوبۍ کې خپل علاج وکړه. بل طرف ته که وګورو ملګرو دوی چې ورته دا خبره کوي چېرې دوبۍ ته علاج له لاړ شه ستا په خپې کې ډېره غټه مسله ده او ستا چې کومه سرجري ده نو هغه به په دوبۍ کې کېږي. نو دلته که وګورئ څومره چې هم زموږ مسافر وروڼه دي هغوی ته چې کله هم په بهر ملک کې په مسافرۍ کې تکلیف راشي نو هغوی هلته د دوبۍ یا د سعودي عرب چې کوم ډاکټران دي نو د هغوی نه نه مطمئن او دا خبره دعوې
دعوی سره کوي چیرې په پاکستان کې الحمدلله ډېر زیات ښه ډاکټران دي. بل طرف ته وګورئ څه ورځې مخکې د عمران خان چې کوم میډیکل رپورټ و هغه تیار شوی و، تر دې پورې په هغه میډیکل رپورټ کې لیکلی شوي وو چیرې د عمران خان چې کوم بلډ پریشر دی نو هغه هم بالکل ټیک ټاک دی. په عمران خان کې داسې معمولی څه پوینټ نشته دی چیرې مونږ ووایو چیرې عمران خان کې دا مسله ده. څو ورځې مخکې میډیکل چې کوم رپورټ دی هغه بالکل کلیر وو. اوس د عمران خان چې کوم میډیکل رپورټ دی نو په هغې کې دومره غټه مسله پیدا شوه چې د خپې د سرجرۍ دپاره به هغه دوبۍ ته ځي. نو تاسو څه وایئ چې یاره عمران خان دې دوبۍ ته لاړ شي او که نه ځکه چې عمران خان په خپله خبره باندې کلک ولاړ دی چې زما مرګ او ژوند هغه په پاکستان کې دی. د بلاول بټو زرداري صاحب چې په سوات کې کومه جلسه وه نو اول خو دا ملګرو چې د ټول KPK نه خلک تلي وو. زه دا خبره ځکه کوم ملګرو چې دې سیټ کې دا تصویر تاسو ته ښکاري چې کوم ته ما دا اشاره ورکړې نو داس کس د دې ملکن نه راپښکته دلته غالبا چې د درګۍ نه که د ځای نه دا ولاړو او د ده ډېر ښه کردار دی دلته. نو تاسو کتلی شئ چې دا تللی دی نو دې مطلب دا چې د KPK د هر یو ځای نه دغه جلسې له خلک تلي وو. ده به هم د ځان سره کسان بوتلي وو خامخا چې کوم ورکران دي نو هغه به تلي وو د بلاول بټو زرداري صاحب جلسې له چې کوم میدان دی او کوم ځای کې جلسه وه نو هغه ځای هم ډک نه دی. شاته چې کوم کسان دي نو هغه د سره شته نه مخې ته څومره کارکنان دي هغه سره تاسو په کمنټس کې شریک کړئ چې څومره پورې تعداد په دغه جلسه کې موجود وو. اوس راځو ملګرو د شهریار آفریدي صاحب چې کوم بیان مخې ته راغلی دی په هتکړو کې د هغه نه انټرویو اخیستی شوی د مختلف قسم صحافیان هغه ته ولاړ دي په دې روانه کې هغه نه انټرویو اخیستی کېږي. هغه خو دا خبره وکړه چې زه اوس هم د عمران خان سره ولاړ یم بیا به هم د عمران خان سره ولاړ یم. چې کومو کسانو کانفرنس یې وکړي نو د هغې حواله سره هغه دغه سپینه خبره وکړه چې زما د چا په کار کې کار نشته زما خپل ځان سره کار دی زه د عمران خان سره ولاړ یم او تر اخرې پورې به ولاړ یم. هیلې په کومه خبره باندې وکړه چیرې کوم خبره مې ډېر خفه کوي دا خبره مخې ته راوړه ملګرو چې شهریار آفریدي تاسو ته پته ده د هغه رور وفات شوی و. د شهریار آفریدي صاحب دغه خبره وکړه چې د 302 چې کوم مجرمان دي په هغې باندې پانسي ختلي وي د هغې باوجود هم چې کله د هغوی په خاندان کې څه تکلیف راشي نو هغه پرېښودی کېږي چیرې هغه کم د هغه پودګي شوې ده په خاندان کې نو هلته لاړ شي او هغه د خپل مړي هغه د خپل خاندان چې کوم د دې دنیا نه لاړ شي د هغه اخري دیدن وکړي. 302 مجرم ته هم دغه اجازت شته چې خو ما ته اخر ولې اجازت نه زما نه داسې کم غټ جرم شوی و چې زه د خپل رور چې کوم وفات شو د هغه اخري دیدن له هم لا نړم او زه پرې نه ښودم. نو چې په دې ډېر زیات خفه یم ځکه ملګرو تاسو په خپله باندې سوچ وکړئ دغه اخري دیدنو چې دا مې کړی وی ځکه چې دغه دیدن په دغه ځای باندې ختم شي او په هغه رشته دار یا په هغه کس باندې د شهریار آفریدي په رور باندې هم خاورې واوړې دي بیا به د قیامته پورې شهریار آفریدي د دې خپل رور دیدن ونه کړي. تاسو څه وایئ دې حوالې سره کمنټس کې موږ سره خپله رایې لازمي شریک کړئ. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. اخره کې واس پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی وي او مسلمان دی. الله پامان.